فضائل د صورت ډیر ګڼ دي، ډیر زیات دي. یو حدیث کې راځي د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې د هر شي د پاره زړه وي، د قرآن پاک زړه چې دی نو د سوره یاسین دی. څوک چې یو پیرا سوره یاسین تلاوت کی د قرآن پاک د لسو ختمونو اجر او ثواب به ورله الله ورکي. یو روایت د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ کې ذکر شوی دی چې څوک د شپې د سوره یاسین تلاوت وکړي تر سحر پورې به الله رب العزت د مغفرت او بخښنه وکړي. یو روایت کې راغلی دی چې څوک سوره یاسین وایي او یوازې د الله د خوشحالولو دپاره نور څه غرض یې پکې نه وي نو ټول ګناهونه به ورته الله رب العزت معاف کړي. مسلسل چې څوک هره شپه د سوره یاسین تلاوت کوي نو د مرګ به د شهادت وي. کمړی ته د زنکدن په وخت کې د سوره یاسین تلاوت کیږي نو زنکدن به آسان وي. یو حدیث کې راغلی دی چې څوک د خاص حاجت او ضرورت په وخت کې د سوره یاسین تلاوت وکړي او بیا د خپل حاجت دپاره دعا وغواړي نو الله رب العزت به د دعا ضرور قبلوي، رد کیږي به نه. یو حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لوددت انها فی قلب کل انسان. رسول الله مبارک فرمایي زه دا غواړم دا خوښوم چې سوره یاسین دا د هر انسان په زړه کې موجود وي، چې هر چاته یاد وي او د بار بار تلاوت سره په خپله یادېږي سړي ته چې تاسو تلاوت کوئ روزانه کم از کم سحر وخت کې تلاوت کوئ بیا هم سړي ته یادېږي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي څوک چې د جمعې په ورځ باندې د خپل مور پلار قبر ته لاړ شي، مقبرې ته لاړ شي او هغوی د ایصال ثواب دپاره د سوره یاسین تلاوت وکړي. د چا مور وفات شوي، پلار وفات شوی، دواړه وفات شوي او د مقبرې ته لاړ شي د هغوی زیارت ته او د هغوی د ثواب دپاره د سوره یاسین تلاوت وکړي، هغوی ته به هم پې الله رب العزت اجر ورکوي، خو د هر حرف په عوض کې به الله رب العزت د ګناه معاف کړي او د والدینو ګناهونه به هم الله معاف کړي.